دا پیر بابا چو اس پیر بابا لخلق سے لپاره دي چې خزه نه نو زیارت تلار شي پیر بابا خزه ورکي دا دومره نن سره تر شوی دی د تبوم رباب غږېدو نو د دې لستونی ډېر لوی نو رباب به چې غږېدو نو د ورته لستونه داسې او داسې کول یو مولا ور سره ناستو هغه لستونه ونیو چې داسې کې او چې د لستونه داسې کو نو مولا چې کتب یا په کوئی قاف کې زمانہ تیر شو سم مسله پیښ شو نو پیر بابا وی چې مولانا صاحب تاواز کی چې دا مسله حل کی نو چا ورته وی چې صاحب هغه خدا سي چلو ستاله ستونه ونیو سړی غیب شوی وی خدا کنه تاسو هغه سړی تاواز کوي چې سړی راغی رباب لټلنګ ورکو فقیر بابا بیا حال راغی چې حال پر راغی نو چې لستونه داسې کو لستونه بیا د کوئی قاف غر سره داسې د مولا مخه ته پریوت هغه چوکته چې دا خو زما د پیر لستونه ونیو او چې داسې کو نو بیا دلته دا کرامتو په دې کې به دا اوسنی مونږ باندې خسکیان چې پیدا دي کنه دا خبره چې ووري نو تاسو ربا او کوئی کاف نه دلته او پلانې نو تاسو ورته باس مکو ورته کټک پت کې راځي بجلیګر مولا سره مال را مخامخ کوي کرامت وای خرق العادت تا خلاف عادت جو د ولی په کار الله کم شی صادر شي دته کرامت وای شرقائد وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دي چې کرامت څه شي ته یو معجزه ده معجزه څه شي ته نو خبردار چا دا اورېدو قابل نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان تر باب غږیو لستونه د ورته خوځي مون خلک چې رباب او شپېله اورو نو مون کې شیطان هغه رسکور نه راوته یو سړی ولاړ دی دا کمیس دې کې دا تشلیدل سړي ماما ویل جامې مې نشته نو مال سوکم ویل دا ستا جامې مې ډېرې خوښي سړی هم غټو دا ستا جامې مې ډېرې خوښي مال ښه ویلو بس کور ته ننوتم او 2 جوړې مې ورته دا خپلې راواغستې اوله مې ورکې داسې مې وکتې مال یو ځل یا 2 ځل به وینځلې شوي معافي راته کوه پوره نوي نه دي ویل معافي څه کې زما دا تندی سب ویل نن نه زه بجلیګر مولا شم او په یو منډه لاړم پرون مې چې ولیدو نو اغوستې وې نو زه یې لرې نه ولیدم نو ویې خندل نو ماته یې چې مبارک شه ایمان خو دې ته وایي چې د خولې نه یو باسي او بل له ورکړي د خولې نه مونږ د خولې نه بس ته د جمعې په شپه زما جومات ته راشه چې دا فاتحې راغلي او زه ورته ناست یم او ته ووایه چې زه وږیم چې لس خښتې دې ولم که نه عزیزانو داسې یو دوکه د نفس ته چې مونږ پکې پراته یو دوکه د نفس ته په ټولو عباداتو کې هغه عبادت خدای ته ډېر نږدې دی هغه عبادت چې په کوم دی دا ځای درد کوي او بل لی ورکړي دا ځای او دا ځای په څه شي درد کوي په دولت دا ځای دی په درد کوي او بل لی ورکړي نن زما خبرې خو تاسو ته ټوکې ښکاري خو یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده ورته وی سال دی پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي پاس نه څه پوښتنې هغه ورځ یو سړي لاره کې ولیدم ما ته وی جي پلار مې مړ شوی دی ډېره دوا ورته کوه مال یې ښه ویل نه که نه ډېره دوا ورته کوه مال ته غم مه کوه چې ته تېر شوم ملګرو راته وی دا تا خو مال د ده د پلار ټول عمر په سود کې تېرو ټول عمر په سود به پیسې ورکولې ګاڼه ځایونه به اخیسته ګاڼه ځمکې به اخیستې د هغې حاصلات به یې خوړل ټول عمر د ده د پلار دا کار او ځکه ډېره دوا ورته وکړم نو خدای پاک خو یې پرېږدي نه نو اندازه وکړئ چې پیغمبر په چا ګواه شي چې ان قومي زما قوم چې دی هغه ستا قرآن په ټوکو نیولی څه به کي ډېر خلق داسې دي مړی وشي دیرې ته یو عهدنامه یو کتاب دی هغه یو سی ورته په سینه کې یا جومات ته کمیس راولیږي په هغې ورته بسم الله لیکي ټیک شو څوک په دیره لګېږي چې داسې غوړ غوندې مړی یو خانی یا نوابي که نه نو لوټې لاس کې نیولي او لګیا داسې ګرځي او آیات کرسي وایي او پیچوف کوي او دا د سپېږمو ته ور واچوي رنګ تماشې به پادیره وګورئ رنګ دا ټول غلط په دې اصل کې
عزیزانو زه چرې دا اورېدو خبرې نه کوم، دا د قبر معاملې ما ته خدای په دنیا کې ښودلي دي، دنیا کې والله چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پسې رایستی دی او د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې، داسې ثابت د هغه کار څه و؟ د هغه کار دا و چې په دې پېښور کې د هغه نه دولتمند سړی نه و، کار یې دا و چې ښي او ګس طرف ته به د بوجو کې پیسې پرتې وي، نو چې هر قسم غریب به راغی موټی به یې ډکول او ورکول به یې شمارلې به نه، ټول دولت یې داسې خرچ کړی و. نن دولتمندو ته وګوره، دنیادارو ته وګوره، سال زه روزانه په دې خپل علاقه کې چې چېرته زه اوسېږم روزانه د دې جومات او د دې نورو جوماتونو چڼي راغواړم او یو نوړی ترې خورم چې قسم مې په ځای دا په بازار کې دا چولو والا نه وي، دغه چولو والا چولې ورته په کاسه کې اچولي، خوروا پکې نه وي چېرته کاسه کې. نو بله ورځ مې طالبان چې وکتل نو چولې مې یو خبره را یاده شوه، یو ملا له یو ورځ چا چکه راوړه، چې چکه یې راوړه نو جینۍ ته ملا وویل چې تاسو خو چېرې وظیفه هم نه ورکوئ، دا ماسته دې نن څنګه راوړه؟ ویل استاد دا بیګا کټوای پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې وی چې تویوی یمه ملا له یوسئ، دې ملیانو نه ته تمه کوې چې راشي د پلار مې مړ دی ورپسې دوا وکړي، مړه خدای راستي کوي. نو ملا هغه کټوای په ځمکه وویشته، نو جینۍ په ژړا شوه، ویلې ولې ژاړې؟ خو بس یا خوړلې او یا توی کړي. ویل نه مستو پسې نه ژاړم، دې کټوای پسې ژاړم، نیا به مې ووهي. ویلې ولې؟ ویل دې کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې، پخوا به بهر څوک د یارې نه راوته نو کټه وه به یې دننه کوټه کې ایښې وه تشو متیازو دپاره، ویل دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. زمونږ کور سره جومات دی نو طالبان مونږ داسې غوړ ساتو او دا مې ورته ویلي دي چې روټۍ کمئ نن بهي نه یو سا پیسې ما نه اله، ترکاري کمئ دکان نه یو سا پیسې ما نه اله. خبردار چې چاپلوسي ونه کړي چا، خبردار ته به بخلی کې ټوکې دي یا مخول دی، دین نه دی مخول دی. که تاسو خیال وکئ قرآن کریم کې یو واقعه ذکر ده، خضر علیه السلام سره یو پیغمبر ملګری شوی، هغه ورته وایي چې داسې چل دی چې ستا ما سره وخت تېرېده به ګراني، زه به داسې کارونه کوم چې هغه ستا علم به هغه نه مني، ما سره به جګړه کوي. هغه ورته ویل ګزاره به کوو. څنګه دی 14 سپارې آیات؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. دا آیاتونه د سر نه ووایه، پاسه نه بس ټیک. دا 14 سپارې سر دی، 14 سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ، زه یو ټکی پکې خپل مطلب دپاره وایم. دا کوم پیغمبرو چې خضر علیه السلام سره ملګری شو؟ موسی علیه السلام. ښیي نو خضر علیه السلام ته ووایي چې داسې چل دی چې ګزاره به کوو. یو دوه هلکانو لوبې کولې او خضر علیه السلام یو هلک راونیو مړې کړو. موسی علیه السلام ورته وایي چې دا څه کوې؟ نو دی ورته وایي چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ما تا ته نه ویلي؟ نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې انی نسیتو، هېر شوم. خیر ده بیا به غږ نه کړو. بیا یو بله واقعه وکړه، بله درې وکړې. اخر کې ورته وایي خضر علیه السلام ته چې ما اوس پوه کړه په دې درې واړو واقعو باندې، اوس په دې یوم په یومه دوه به بیا ګورو. خضر علیه السلام ورته وایي چې دا هلک ما ځکه مړ کړو چې د دې هلک مور او پلار ډېر ښه مسلمانان او دا که لوی شوی نو د ده د وجې به دا مور او پلار هم کافر شوي وي. نو الله ما ته وایي چې دا مخکې نه مړ کړه چې د ده د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي. عزیزانو اوس دا که تاسو خیال وکئ په ظاهر خو د شریعت نه خلاف کار و سړی وجل، لیکن د حال تقاضا دا وه، د حال تقاضا دا وه چې د نه وروسته نور نقصان پیدا کېږي، لہذا دا لرې کول پکار. نو دا خلق چې وو عزیزانو دا صاحب حال وو. اوس علامه بحرالعلوم لیکلي دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز میں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. د دې شعر په تشریح کې لیکلي دي چې کان مولانا یسمع ربابا و یسمع نی، و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نی با او حالت عجیبه تعریم شدند. مولانا روم به رباب اورېدو او شپېلی، او چې رباب او شپېلی به یې واورېده نو حال به پرې راغی. اوس
په ظاهر خو رباب او شپېلۍ که تاسو خیال وکړئ دا د ګناه څیزونه دي، لیکن صاحب حال خلقو ته بیا رباب او شپېلۍ هم اورېدل جایز. دا پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق څه دپاره ځي چې ښځه یې نه وي، ښځه یې نه وي نو زیارت ته لاړ شي پیر بابا ښځې ورکوي. دا دومره لوی سړی تېر شوی دی، ده ته به هم رباب غږېدو نو د ده دا لستوڼي ډېر لوی لوی نو رباب به چې غږېدو نو ده به ورته لستوڼه داسې او داسې کول. یو ملا ورسره ناستو هغه لستوڼه یې ونیو چې داسې کوي، خو چې ده لستوڼه داسې کو نو ملا چې کته بیا په کوی قاف کې زمانه تېره شوه، څه مسله پېښه شوه، مسله پېښه شوه نو پیر بابا ووی چې مولانا صاحب ته آواز کوي چې دا مسله حل کړي. نو چا ورته وویل چې صاحب هغه خو داسې چلو ستا لستوڼی ونیو سړی غیب شوی دی. وی ښه ده که نه تاسو هغه سړي ته آواز کوي چې سړی راغی رباب له اطلانګ ورکو په پیر بابا بیا حال راغی چې حال پې راغی نو چې لستوڼی داسې او داسې کو لستوڼی بیا د کوی قاف غر سره داسې دا ملا مخې ته پرېوت. هغه چې وکته چې دا خو زما د پیر لستوڼی د نومي و، خو چې داسې کو نو بیا دلته و. دا کرامت و. په دې کې به دا اوسني مونږ غوندې خسکیان چې پیدا دي که نه دا خبره چې واوري نو تاسو رباب او کوی کاف نه دلته او فلاني نو تاسو ورسره باس مه کوئ، ورته که ټک پت کې راځه بجلیګر ملا سره ما له را مخامخ کوئ. کرامت وایي خرق العادت ته خلاف عادت چې د ولي په کار لاس کم شی صادر شي دې ته کرامت وایي. شرقایب وګورئ چې د کرامت څه باسې کړی دی چې کرامت څه شي ته وایي. یو معجزه ده، معجزه څه شي ته وایي. نو خبرې د هر چا د اورېدو قابل هم نه وي، خو د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان ته رباب غږوي او لستوڼی دی ورته خوځوي. مونږ خلک چې رباب او شپېلۍ اورو نو مونږ کې شیطان نه نوځي. دا اولیاء الله او صاحب حال خلقو دپاره دي، تا او ما دپاره نه دي. بیا دا د صاحب دل خلقو دپاره دي. ځکه شیخ سعدي صاحب وایي چې گر تو سنگ خار مرمر شوی، گر تو سنگ خار مرمر شوی، چون بصاحب دل وسی گوهر شوی. کته د سارا کاڼې کاڼې د بیابان کاڼې خو چې صاحب دل ته ورسي نو گوهر به درنه جوړ شي، ملغلره به درنه جوړه شي. که پیغمبر ته خدای وایي ملا سي او بیا زمونږ د زمانې ملا دله ته قرآن ورکړه چې دا تا یې جنازه وکړه، دا تا د خدای ته جرګه وکړه چې دی د خدای وبخي، ته قرآن ورکړه دله. یا د جمعې په شپه د فاتحه جومات ته راوړې او طالبان یې وخوري او دغه یې کړي، ته دوی له قسم ورکړه چې د مړي پسې مدړنه دوا وکړه، لاړو غرق شو، خدای دې کور وران کړي. پیغمبر ته خدای وایي چې ځان مه ستړی کوه، ان تستغفر لهم 70 مره، که تا اویا کرتې دې سړي دپاره ما نه بخښنه وغواړې په خپل ذات مې دې قسمي کوې پرېږدم یې نه. یو ډېر د خطرناک آیات د پیغمبر قوم ته چې شپه ورځ په پیغمبر سترګې لګېدې او د پیغمبر په مجلس کې به ناست او جبریل راغی او ویې چې فمن یکفر بعد منکم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. کدینا پس مرانه وکړو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي. دینا خطرناک آیات په قران کې بل نشتا. داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي. عزیزان هر وخت د خدای نه یریږي. نن ټول ملک وګوره د خدای د قهر په لپیټ کې دی. پنډای وګوره بارانونو بیړه تبا کړه. پنجاب وګوره آینده به سبزی او غلې او میوې ټولې تبا شو. هزاره وګوره دویم ځل دی چې په تندر راغورځېږي. 50 پکې پرونه مړ دي. باران یې لاسکه ورسره داسې قهر راوغورځوي چې ثابت غر راوچت کړي او په قوم یې ورولي. غر د دې غرونو متعلق خو تا ته خدای ویلي دي که نه؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. دا بني آدم به د ملخانو غوندې والوزي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش
او دا غرونه به وګورئ چې د ډنډت شوي وړی په شانې به په اسمان کې د پاغوندو غوندې والي. هغه نظارې درته قدرت په دنیا کې هم ښایي او تاسو پوهېږئ نه، هغه نظارې درته قدرت ښایي. د غر یو غونډس کې په شان کاڼی راوچت کي او په خلکو یې راوغورځوي. اوس په اسمان کې غر کم ځای دی، د ورلګي او د پړک نه درته تندر جوړ شي او در باندې راوغورځوي او تباه دي. خدای ته رجوع شئ، خدای ته په خدای قسم چې عمر له به جاړئ، عمر له. د نوح علیه السلام قوم به درنه جوړي چې د کشتۍ جوړوله او قوم ور پورې خندل. نو خدای ته وایي چې یا الله دوی خو ما پورې خاندي، ول ورته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لږ غوندې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ، داسې به جاړئ چې عمر له به هم جړا څوک ورکولی نه شي. بخلی کېږي به حضرت علی او بی بی فاطمه چې روژه یې نیولې وه او روژه ماتې ورته مخې ته پروت دی او بار چې آواز وکړو چې دوه کسه یو دواړه اوږي یو ډېر سخته، ټول روژه ماتې اوچت کو بار یې وړو هغه ته یې ورکړو. 3 ورځې روژه نیولې وه او 3 ورځې ورسره دا چلو شو. 3 شپې او 3 ورځې ښځه او خاوند دواړه نهر دي. قرآن راغی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه ويو على حبهم كنظر وکړو ټول به جنتیان شي. روټۍ په بلو خوړه وعلى حبه سره د دې چې په خپله ورته نهارو په خپله وږي او چته یې کړه او بل یې ورکړه. مصر خو اسم په دنیا کې ښکلی ښار دی، لیکن هغه د یوسف علیه السلام د وجې بیا ډېر زیات ښکلی و. د مصر بازارونه هغه ډېر د احترام په نظر کتلی شي، ځکه چې دې بازارونو کې د حضرت یوسف علیه السلام خرید و فروخت شوی. بهرحال امام غزالی د خپل فن ډېر لوی سړی و. یو ټکی یاد لرئ چې زمونږ دا زمانه د هر قسم فتنو شکار ده، د هر قسم د دنیایي فتنو هم زمونږ دا زمانه شکار ده او د دینی فتنو هم زمونږ دا زمانه شکار ده. دا داسې عجیبه زمانه ده که ښه کار کې هم به دې څوک نه پرېږدي او که بد کار کې نو هم به دې څوک نه پرېږدي. که ښه کار کې هم دشمنان به دې ډېري او که بد کار کې نو د هغې خو څه وایم، بلکې دا داسې زمانه ده که بد کارونه کې دوستان به دې ډېري. نو د دې وجه نه دا زمانه د هغه حدیث مصداق شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. زما په امت باندې به یو داسې زمانه راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي، صرف نامه به پاتې شي، قرآن به پاتې نشي. کم غرض له چې قرآن دنیا ته راغلی دی هغه پاتې نشي الا رسمه، مگر هغه رواج به پاتې شي. اوس په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ ژوندي په اعتبار د عمل سره قرآن ته نږدې نه راځي. د قرآن هیڅ فیصله چې ده هغه په ځان نه حاوي کوي او چې مړی پکې وشي نو بیا قرآن رایاد شي. دا د زیارت د ورځې ختم دی او دا د جمعې ختم دی او دا لسمه ده او دا څلوېښتمه ده او دا کال دی او دا ختم دی او دا پلانې دی او دا پلانې. اوس په دې ما پوه کوي چې لا یبقى من القرآن الا رسمه، دا بعینه همغه شی دی که نه دی چې مړی درکې وشي نو مړی په قرآن بخې دی. مړي په ژوند هم چېرته قرآن ته نږدې راغلی نو د مرګ نه وروستو به دا قرآن دې مړي ته نږدې ورشي. قرآن کې راځي څنګه دی هغه آیات چې په قیامت کې به قرآن دعوه وکړي چې ستا د بندګانو ستا د امت زه په ټوکو او لوبو نیولی وما. کوم آیات دی؟ ټیک شو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن الا مهجورا. پیغمبر به دعوه وکړي چې پروردګاره زما دا قوم چې دی لا ستا قرآن چې دی په ټوکو او لوبو نیولی. اوس تاسو په ایمان ووایئ مرګ نه وروسته خو پته نه لګي د هر چا قبر به ځان لئ چې دننه پکې هره بلایي
خو عمومي طور باندې وګورئ چې پیغمبر واحد وکیل بي په یو لک سلیری زره پیغمبرانو کې به واحد وکیل رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد وکیل بل څه بني اوس هغه بین الاقوامی وکیل چې د خدای په مخ کې په خپل امت باندې دا دعوه وکړي دا به څه چلی دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام